دی د کومې خوا وراچوي نو لهذا دا وایي چې الیکشن دې کینسل سي. مولانا صاحب وایي چې په بلوچستان کې یخ دی، په KPK کې یخ دی. حالات یې وکتل چې په KPK کې په بلوچستان کې د یو ووټ نه لري نو لهذا الیکشن دې کینسل سي. که نن عمران خان د جیل کې نه وای او د جیله څخه د باندې وای تاسې یقین وکئ نن به پر فلسطین باندې دغه حال نه وای. نن چې پر فلسطین کوم حالات دی دا خلک خاموشه دي، دا خلک اسرائیل تسلیموي، امریکا نمرود د هغه تسلیموي، د هغه د بیرې غږ نشي کولی. نن و پاکستان ته په دغه حال عوام په جذبه کې دی، د فلسطین پای کې دی، لیکن فلسطین 20,000 انسانان شهیدان سو، کورونه ورمسمار کړو. دا نمرود اسرائیل او دا امریکا شدت د اسلحه ورکړې ده چې جهازونه ډک ور راستولي دي. موږ یوه ناره کوو د تاسو خواست دا دی چې تاسو باید هغه جواب راکړئ. عمران خان ډېر سلو غږ دی. عمران خان پاکستان. اوس ملا عمر ته بلنه ورکومه چې دی راسي پر خان صاحب چې کوم نظم جوړ کړی دی هغه نظم درته بیان کړي. او زموږ د ایسپشین چې کوم صدر دی نبیداد یرار او جنرال سکرټري عجب خان او د ده ټیم ډېر شکریه ادا کوو. دوی ډېر محنت کړی دی په دې جلسه کې او په دې کمپین کې. موږ دوی ته خراج تحسین پېښوو. دا مولوي عمر صاحب په دوی د خپله شاعري وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. چې له ډېره وخته مې انتظار د عمران خان چې له ډېره وخته مې انتظار د عمران خان هغه نن په دینو ځوانانو مې ارمان پوره شو. زموږ میدان ته د شیر افضل غوندې مرد راغلی، ورته خوشحاله رایم کاکړ زموږ د وطن شو. ملګرو زه پر عمران خان باندې مینات جوړ کړی دي، تاسو به هم را سره وایسته. د چا په لاس کې جنډه وي